السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم. زه یم خالد نذیر او موږ سره موجود دی د نوښار سینیر صحافي کامران خټک، واجد علي، زه یم شاجي. نوښار پیر سباق کې موجود یو. تاسو ته لمحه به لمحه نننۍ صورتحال هغه در رسېدلی دی. په هوتیخیل پارک کې د عوامي نیشنل پارټۍ جلسه، په بدرشو کې د پی ټی آی احد خټک او میا عمر اسحاق خټک او میا عمر کاکا خیل د هغې جلسه وه. اوس دې ټایم کې موږ پیر سباق کې موجود یو او دلته کې د احد خټک او لیاقت خټک پاور شو ده. ډېر ګڼ تعداد کې خلک دلته مازدیګر نه موجود دي او خلک لا را روان دي او میلمانه لا نه دي را رسېدلي. د خلقو راتګ شروع دی. دا به د نوښار په سیاست دا جلسه څه اثر غورځوي، راتلونکي چې کوم ورځې دي، وټونه دي، انتخاباتو باندې به د دې څه اثر غورځېږي. الیکشن، ضمني الیکشن حوالې سره به هم مونږ خبره کوو. اگر چې دلته کې د احد خټک او لیاقت خټک چې کوم ګروپ دی، د هغې دا وینا ده چې دا زمونږ تیاریانې مسلسل دا د الیکشن دپاره دي بلدیاتي. نو خو د دې اثر چې دی هغه به څه نه صورت باندې په صوبایي الیکشن چې کوم ضمني الیکشن کېږي دې باندې به غورځېږي. زه به نمبر په نمبر زمونږ ملګري هغه به خپله تجزیه پیش کوي، خپله خبره به کوي او بیا به دا پروګرام راغونډو. تاسو به جلسه کې شریکو ځان سره. خالد نذیر صاحب، تاسو به څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، کله چې د الیکشن اعلان شو، د ضمني الیکشن دومره صفحه نو تیزه سرګرمۍ ډېرې تېزې شوې، خصوصا د پی ټي آی او د مسلم لیډون. هغې نه پس کې میاشت کې پکې یو بله ډرامایي انداز کې سیاست دغه رخ بدل شو. پکې میاشت کې د پرویز خټک چې کوم راغی دی، احد خټک، هغه ځان له خپل یو ګروپ جوړ کړو سیاسي میدان کې. سبا ډېر ګرم دی. دا نن چې موږ دلته کېناستو، دا د احد خټک یو پاور شو ده. دې نه مخکې یو هفته مخکې په هوتخیلو کې خپل پاور شو خوله، دی په حکیم آباد کې خوله، دا درېیمه پاور شو ده. نو حقیقت ته چې کسان ډېر زیات دوی سره هغه دي چې کوم نورو پارټو سره دي. خو د دوی له اهداف یې څه نه شوي چې دوی کوم امیدوار سپورټ کوي، د پي ټي آی هغه سپورټ کوي، د مسلم لیګ واضح پالیسي دا نه رامخکې کړې. نو دا چې کله واضح پالیسي دي دغه کې، نو یا کېدای شي دوی په دې پاور شو کې لږ کمې راشي، یا د دې اضافه هم کېدای شي. خو بهرحال اوس دا په ونیس پاور باندې پته لګي هغې نه مخکې چې دوی کوم خوا خپل رخ بدلوي. نن د ان پي ام جلسه وه په هوتخیلو پارک کې، دغه شان په بدرخو کې هم ده، او په باغ تاریخ باندې چې کوم دی نو په پي ټي آی هسپتال ډاک باندې هغې کې دی چې پرویز خټک هم دغه دی. خو چونکې الیکشن کمپین د وجې نشي، الیکشن کمیشن چې کوم دغه دی د هغې د وجې لکه دې کې شرکت نشي کولی. او کوم چې دغه نګراني به کوي او هم د نوښار په هسپتال کې دنده به کوي. تفهیم بھائی ډېر مننه. دا موږ چې کوم ناست یو، دا پیر سبا کې ناست یو، دا د احد خټک چې لیاقت خټک زوی دی او د پرویز خټک وراره دی، دا د هغه پاور شو ده. دا پاور شو ډېر زیات اهمیت لري. ضمني الیکشن خو روان دی، خو دا کم احد خټک ګروپ چې راوتی دوی یو سیاست کې هلچل مچاو کړی. دې لحاظ سره چې پرویز خټک کور کې سیاست چې کوم و چې هغه به یاره زه ناقابل شکست یم، نو ناقابل شکست کم خوب چې هغه کم دعوې کولې همغه اوس بکراویدو ته نږدې شوی دی. ولې چې هغه ته کور کې خپل وراره خپل ورور ورته راوتی دی او هغه سیاست طرز سیاست چیلنج کړی دی. نو اوس چې دا موږ کم ناست یو دلته، دا کم د سیټ اپ جوړ کړی دی، دا داسې یو نوی سټایل ولیمې طرز یو سیټ اپ دی جوړ کړی دی. او دا ګروپ چې دی په نوښار کې څومره سیاسي ګروپ دی، سیاسي جماعتونه دي، او دا خټک ګروپ چې دی دا ډېر زیات پرجوش دی. تفهیم وایي هغې وجه دا ده چې دا یو ریاکشن کې راوتی دی. دا هغه خلک دي چې دلته پرویز خټک په سټیجونو باندې بد رد ورته ویلي دي، دی کې ناظمان دي، دی کې معزز خلک دي، دی کې کونسلران دي. دا ریاکشن کې راوتی او دا به د الیکشن دا ضمني الیکشن کې خپل ډېر زیات خپل پاور شو وښیي او هغه دی به هغه امیدوار مخکې کوي چې کوم 2 نمبر یو دی 1 نمبر ته راولي. حافظ صاحب څنګه تاسو ووایئ چې د پیر سباق د جلسه څنګه ده چې سیاست کې نه ده، دا د ناظمې تیاریم کېدای شي. خو زموږ چې کومه سیاسي
هلې ګلې ګور لکه د خټک په جلسه کې هم خلک راځي او د خټک په جلسه کې هم بلا خلک را روان دي. نو خبره ده چې بلدیاتي الیکشن دی خو په ضمن الیکشن کې کثرت باندې به زور اثراندازي خامخا به کېږي. او بل خبره ده چې یو خوا وفاقي وزیر دی بل خوا صوبایي وزیر دی نو مقابله ډېره سخته ده وخت هم رانږدې دی او په نوښار کې په پي کې ترشر کې جلسې ډېرې ګرمې جلسې روانې دي خو دا خبره اوس نه شو کولی چې دا الیکشن به څوک ګټي خو جلسې د دواړو ښې مضبوطې دي او ښې ګرمې دي. لکه مطلب ده چې خټک ته هم خلک راځي او پر خټک ته هم خلک راځي او د کور جګړه ده نو انشاءالله دلته کې خیر وشي نه پوهېږو چې د اخر انجام به څه ګرانو کتونکو دا چې کومه جلسه شروع ده تاسو ګورئ مسلسل ډېر ګڼ تعداد کې خلک را روان دي. شاهین جي نه به تپوس کوو حافظ صاحب دی په نوښار کې ډېرې هلې ځلې وشوې پي ډي ایم والې او ریلي وښکا نن 5 فروری وه ای هم ډېره لویه ریلي وښکا د عوامي نیشنل پارټۍ ایمل ولي راغلی او سردار حسین بابک راغلی ای په اوتخیلو پارک کې یو لویه شو وکړه. د دې نه مخکې د پاکستان تحریک انصاف عیسی خټک او میا عمر چې کوم امیدوار دی ای په بدرخو کې یو لویه پاور شو وکړه. او ته مختصم دی دا دعوه کړې چې موږ په دې جلسه کې تقریبا 5-6 هزار کسان دی دعوه کړې ده چې موږ 5-6 هزار کسان راځي او په دې کې به لیاقت خټک او خټک تقریر کوي او دې کې به اهم یو اعلانات هم کېږي زما په خیال دی انکشافات به کېږي د هغې ته موږ منتظر یو او خامخا د دوی به یو دغه وي یو امید دی وي چې چا ته به وټه چې خو دوی لا وایي نه خو بهرحال په فیسبوک او په سوشل میډیا باندې څه نه پټېږي هله ګیا یې چې هغه سوشل میډیا چې څه چلېږي هغه حقیقت صحیح دی خو دوی بیا هم په پرده کې کوي. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو دا صورتحال په هوتیخیل پارک کې د عوامي نیشنل پارټۍ یو غټه جلسه په بدرشو کې د میا عمر کاکا خیل او اسحاق خټک پی ټي آی غټه جلسه د پی ډي ایم غټه ریلی او اوس دې ټایم کې غټه پاور شو د صوبایي وزیر لیاقت خټک او د هغه د زوی دا پاور شو نور لمحې او نور چې کومه جلسه کېږي تقریرونه یې تاسو سره په پیج باندې شیر کوو موږ سره اوسئ. ډېره مننه. الله په امان.